الله رسول بدعا کول و حسن الخلق یلا ما ته ښه اخلاق را نصیب کړه ښه اخلاق ما ته را نصیب کړه او اخلاق د چا صفت دی د محمد رسول الله مبارک سخت عظیم اخلاق څه معنا عظیم اخلاق دا معنا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک با چې میلمه رالی پیغمبر علیه السلام مبارک په د میلمه د ډوډۍ بندوبست په خپل کوي چې په کور کې به شي نو بیا به څه کول بیا به ملګری ته وویل چې پر چا به باور درلود یا به چې ډېر نږدې و یا په کور کې څه ګزاره ولې یار میلمه مې راغلی دی ډېر ولا پریشانه یم نو یو ترتیب نه جوړېږي هغه ویل یا رسول الله په کور کې دونه شی لرم چې زما بچیان یې وخوري زما او د ښځې هم نه ورسره بسېږي ول ستا خپله خوښه یې نو بس څنګه هغه بیا راوستی میلمه بیا کور ته راوستی کوچنیان بیا یو رقم په یو خبرو کې پرېستل د کوچنیانو خوراک بیا دی ته ورکړي میلمه ته بیا ورکړي میلمه د چاو میلمه د محمد رسول الله مولانا روم فرمایي داسې ځای هم راغلی چې میلمه به بیا بستره چین خرابه سوې او بولې مولې بیا پیغمبر مبارک په خپله پرېنځله بیا صحابه ویل یا رسول الله موږ یې کول یا ازما میلمانه دي نو ته یې ولې پرېنځې ته خالي مې څه اوبه مو ماته راواچوه صحیح سلو د اخلاق په ټول ژوند حضرت نبی صاحب رحمه الله فرمایي پیغمبر علیه السلام مبارک چې به روان و مخ ته به روان و داسې نه و چې د ده شاته به ټول ملګري روان و څه ملګري بیا مخ ته روان کړي و څه به شاته ولي ولې ول ما ته خوند نه راکوي چې زه یوازې مخ ته روان یم دا نو غټوالی دی د غټوالی لکه زموږ هغې نه دلته اول ځینې سړی ویل دی خورا توپکان دي خورا موټر دی لوکس موټر دی خورا راشکاچه جوړ کړی بیا موږ څنګ پر څنګ سره کښېنستلو بس ما پټ ورته ویل ما څو مړي دي کړي دي ول یو مړی مې لا نه دی کړی ما نه څه در پېښه دا دونه موټران دا دونه توپکان څه پېښه ده ته در ما غټ سړی ما ته در ما غټ سړی زه خو دې ولیدم دا یم اوس دا یم یوازې ځغلم و راځغلم نو تا خوند درکوي هر سړی چې توپنچه ګرځي عزیزانو دا به یې ورځ راکاږي پر یو چا باندې خنجر ګرځي خنجر به راکاږي دا کېدلی نسي قصاب نه دی قصاب چې پر یو پاو غوښه د چا سره جنګ سي لوی چاړه هغه وایي چې سر په لکه هغه پر چا پسې راواخلي ولې جذبات انسان قابو کولی نسي کله چې انسان لره خشم ورلی ولې ښځې ته وایي پر ما په درې طلاقه یې ولې یو سړی راولاړ چې پر چا باندې ډبره راواخلي پر دا سر یې وولي ولې خنجر پر راواخلي څیرې کې وجه دا دی قابو نه لري زه الحمدلله ناخون کټ نه دی دا لا نه لرم په موټر کې یا د ځان سره ولې په ځان باور نه لرم د چا سره به دې خبره راغلی هغه به درته وایي که رښتیا نرې وایي توپنچه و خنجر راویستې اوس یې نه وچلوه ته خو وایي چې زه نر یم او که نه وچلی بیا چیش دپاره دې راخیستې دي صحیح سلو نو دا ما درته ویل اخلاق جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم څه کول د ملګرو په مابینځ کې مابینځ دا معنا چې زه مطلب زما مخ ته خلک روان دا د عاجزۍ پر بنیاد اخلاق یې څومره اخلاق یې دومره عالي اخلاق چې د کافرانو مشر به رالی خپل پټو مبارک به ورته ورکړي کافرانو مشر به رالی خپل پټو مبارک به ورته ورکړي بیا به کښېن ښه په خیر یې جوړ یې الاول په خیر دی دا یې اخلاق